السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حيث قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. زما معزز محترم دا الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام نه بعد، زه د علماء کرامو او د خوږو مېلمنو او د خپل د صوبې منسټر صاحب او ډي سي صاحب د دې ټولو شکریا ادا کوم چې ما غوندې طالب العلم ته د خپل مخې ته د ودرېدو موقع راکړه او چې زه یو دوه درې خبرې ستاسو په وړاندې ادا کم او بیان کم. زما محترمو، ماله موضوع راکړې شوې ده طهارت او پاکیزګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په روشنایي کې. الله رب العالمین ټولو کې اوله مونږ چې دې دنیا کې پیدا کړي یو، نو څه مقصد او د غرض دپاره الله رب العالمین دې دنیا ته مونږ رالیږلي یو. ځکه الله رب العالمین خپل هغه مقصد په قرآن کریم کې مونږ ته بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره. زما محترمو، چې کله مونږ الله رب العالمین د عبادت دپاره پیدا کړو، نو دا عبادت به څنګه کوو، څومره به کوو، د چا په طریقه باندې به کوو. الله رب العالمین د هغې دپاره 1,000,000 کم و بیش انبیاء کرام راولېږل او دغه طریقه یې مونږ ته وښودله. ځکه چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو او بیا یې دنیا ته راولېږلو، نو د ټولو کې اولنۍ خبره چې الله رب العالمین هغه ته کړې وه هغه دا و چې قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چې آدم علیه السلام ته خو دنیا ته روانې، خو یو خبره یاد وساته چې دا دنیا دا د دشمنۍ او د سامان او د فایدې حاصلولو ځای دی، خو زما د طرف نه به تا ته یو قائد، یو رهنما، یو استازی هغه به راځي او هغه به تا ته زما دین، زما شریعت، زما احکامات هغه به تا ته بیانوي، په هغې باندې به ته عمل کې او سره د عمل نه ته به بیا جنت حاصلې په دې باندې. او که عمل دی ونه کو د دې قائد او د رهنما په لار باندې روان نشوي، نو نه جنت ته حاصلېږي او نه زما خوشنودي ته حاصلېږي. نو چې کله الله رب العالمین په آخره کې زمون قائد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږلو، هغه هم مونږ ته هر یو د احکام د دین هغه راته بیان کو، تر دې پورې چې د حجة الوداع په موقع باندې صحابه کرام په دې خبره باندې ګواه کوي او بیا په آخره کې یو خبره کوي چې صحابه کرامو ته وایي چې آیا ما تاسو ته دا دین دا بیان کړو که نه؟ هغو ورته ویلې او څنګه چې تا ته الله رب العالمین ښودلی دی من او عن تا مونږ ته راورسولو. نو الله رب العالمین پیغمبر هلته یو خبره کوي چې اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ای الله ته په دې خبره باندې ګواه اوسه چې ما ستا دا دین ستا د امت بندگانو ته او خپل امت ته راورسولو. خو بیا یو خبره وکړله چې فلیبلغ الشاهد الغائبه، دا حاضر خلک دی غایبو خلکو ته دا دین ورسوي. نو په هغه احکاماتو کې زما محترمو د پاکیزګۍ او د طهارت احکامات هم دي چې هغه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي زما محترمو. او الله رب العالمین هم فرمایي چې ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله رب العالمین د توبهګار او د پاکونو خلکو سره مینه او محبت ساتي. کم خلک چې پاکی خپلوي، کم خلک چې طهارت خپلوي، دې سره الله رب العالمین محبت کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پاکی او طهارت ته نصف ایمان ویلی دی چې دا نصف ایمان دی کوم انسان چې پاکی او طهارت خپلوي. زما محترمو، تر دې پورې چې موږ د دنیا کې وخت تېرو، نو د دې دپاره یو څو آلودګیانې موجود دي
چې هغه زه تاسو ته بیانوم. یو آلودګي د عقیدې ده، بل آلودګي د اخلاقو ده، بل آلودګي د فضا ده، او بل د زمین ده، او د بل د آب و هوا آلودګي ده. زما محترمو ټولو کې اولنۍ آلودګي د عقیدې ده چې کله انسان عقیده درسته نه وي، عقیده سمه نه وي، نو دا هر قسم عمل چې کوي په کومه لار باندې چې ځي، په کومه طریقه باندې چې ځي، دا د هغې دپاره نجات ذریعه نه ګرځي. زما محترمو نجات ذریعه هله ګرځي چې کله انسان خپل عقیده درسته کړي. او الله رب العالمین هم چې کوم پیغمبر مونږ ته رالیږلی هغې ته هم دا فرمایلی دي لیطهرکم به ولیتم نعمته علیکم، دې دپاره چې ته خپل ځان پاک کړي او د الله رب العالمین نعمت هغه په خپل ځان باندې پوره پوره وګرځي. زما محترمو بل ځکه الله رب العالمین هم دا وفرمایل چې سره سره د طهارت نه خپل عقیدوي طهارت هغه صحیح کا. ځکه الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر یو ته دا وفرمایل چې ای انسانه ما چې تاسو ته پیغمبر در لیږلی دی د هغې ډیوټي او هغې کار څه دی؟ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قومه د الله رب العالمین تابعداري، د الله رب العالمین بندگی دا په خپل ځان باندې لازمي کوي. بیا د دین وروسته زما محترمو کم شرک کم بد عمل په هغه قوم کې موجودو نو په هغې باندې دې پیغمبرانو امر کړی دی. زما محترمو بعضو کې ناپوتول کمی وه، بعضو کې بدماشي وه، بعضو کې چې دی نو لواطتو، بعضو کې نور داسې بد اعمالو. هغه الله رب العالمین د پیغمبرانو په ذریعه باندې خپل قوم ته بیان کړه چې دا کارونه مه کوئ، دا صحیح نه دي. لکه د شعیب علیه السلام قوم هغه ته وګورئ، الله رب العالمین هغه ته وفرمایل چې خپل قوم ته اول وحدانیت بیان کړه، د هغو د عقیدوي آلودګۍ نه وباسه، بیا د هغې نه وروستو هغې ته د ناپتول په باره کې بیان وکړه. لوط علیه السلام ته یې وفرمایل چې ته د عقیدوي آلودګۍ نه دا خپل قوم هغه وباسه، بیا د هغې نه وروستو د لواطت په باره کې ورته بیان وکړه چې دا صحیح کار نه دی. د صالح علیه السلام په قوم کې بدماشي وه، الله رب العالمین ورته وفرمایل چې عقیدوي آلودګي نه وباسه، بیا د هغې نه وروسته په دې باره کې بیان ورته وکړه. او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا خلک د اخلاقو په دغه باندې روان کا. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وفرمایل چې انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. او د عائشې صدیقه رضی الله عنها هغه نه چا تپوس وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال هغه څه شی و په کور کې، څنګه وخت به یې تېرولو؟ هغه ورته وفرمایل چې آیا تا قرآن کریم لوسته نه دی؟ تا د قرآن کریم تلاوت کړی نه دی؟ که قرآن کریم تلاوت ته وکړي، قرآن کریم په تدبر سره او په سوچ سره هغه ته ولولي، الله رب العالمین فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبره ته د اوچتو اخلاقو والی، نو دا د اخلاقو دغه داسې ده زما محترمو چې دا په انسان باندې صحیح ګرځېږي. زما محترمو بل آلودګي چې زمونږ په قوم کې موجوده ده، زمونږ په معاشره کې موجوده ده، هغه د دروغو ده. زما محترمو زمونږ معاشره د دروغو نه دومره ډکه شوې ده چې د رښتیا او د دروغو په منځ کې مونږ موازنه نشو کولی چې آیا دا رښتیا دي او که دا دروغ دي. که کوم یو انسان مونږ ته دروغ هم وایي، مونږ وایو چې دا رښتیا وویله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته دومره وعیدات په دې دروغو باندې بیان کړي دي تر دې پورې چې یو صحابي دې تپوس وکړو چې ای د الله رسوله مؤمن مسلمان هغه زناکار کېدی شي؟ پیغمبر وویل چې او. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل تپوس وکړو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم چې دا مؤمن شرابخور کېدی شي؟ هغه ویل چې او. بیا یې ته تپوس وکړو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم چې دا مؤمن دروغجن کېدی شي؟ هغه ورته چې مؤمن هېڅکله دروغجن نشي کېدی. زما محترمو او مونږ چې دروغ نه ویلي په مونږ باندې وخت نه تېرېږي، زمونږ معاشره په دروغو باندې آباده ده. او مونږ چې نن په دې کانفرنس کې موجود یو، دا کانفرنس انعقاد چې شوی دی هغه سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دغه هم یو آلودګي ده. زما محترمو د دې آلودګۍ نه ځان پاکول پکار دی، خپل طهارت او پاکیزګي د دې آلودګۍ نه پکار دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دروغو په باره کې مونږ ته چې کوم وعید ذکر کړی دی
هغه دی ویل للذین یحدث فیکذب لیضحک به الناس. یو سړی داسې دی، نن سبا زموږ معاشره دا ده چې مونږ پروګرام جوړ کړو، سړی ورته راوغواړو، هغه سړی د خلکو د خاندولو دپاره په هغې کې دروغ وایي چې دا خلک وخاندي. او پیغمبر فرمایي د داسې سړي دپاره ویل له ویل له، دوه درې ځلې وویل چې د هغې دپاره د هلاکت دي، د هغې دپاره د تباهي. او دې تباهي او د هلاکت دپاره مونږ پروګرامات کوو، پیسې لګوو، خرچې کوو او خلک ورته راغواړو. زما محترمو، بل ځکه الله رب العالمین فرمایي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. د دروغو نه ځان وساتئ. زما محترمو، دا هم یو قسم آلودګي ده چې د دې طهارت او پاکیزګي دا ډیره ضروري ده. زما محترمو، زموږ په معاشره کې په دې باندې مونږ مبتلا یو، خو وجه څه شی ده چې مونږ د دې نه ځان نه ساتو؟ وجه دا ده چې مونږ علما کرام، مونږ طلبا کرام، مونږ خطیبان، مونږ د جماعت امامان، مونږ خلک د دروغو او د هغې د آلودګۍ نه خبرو چې یاره دا هم یو قسم ته آلودګي ده. په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب العالمین د طرف نه وعید راغلی دی. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیه لګولې او ویلې چې وشهادت الزور الا وقول الزور وشهادت الزور، د دروغ وینا او د دروغ شهادت. زما محترمو، مونږ ته پکار دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تعلیماتو باندې ځان آشنا کو او دې آلودګیو نه ځان وساتو، دې آلودګیو نه ځان بچ کو، نو الله به کامیاب شو او الله به د الله رب العالمین رضا او خوشنودي او د الله رب العالمین جنت هغه به حاصل کړی شو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې روان کړي او د دې آلودګۍ او د دې ګندګۍ نه دې الله موږ بچ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.